اوس د حج اعمال به شروع کیږي. زموږ عزتمندو زمونږ د طالبان دي چې کله کېني نو دوی خپل منځ کې یو خبره کوي د حج 3 قسمه دي. یو ته حج قران وایي، یو ته حج تمتع وایي، یو ته حج افراد وایي. دا 3 قسمه د حج دي. او زموږ عزتمندو چې یو سړي له الله مال دولت ورکړی دی او د باندې حج فرض دی، دا حج چې کوي نو په دې 3 حجونو کې کم حج کوي؟ په کار دا چې دا مونږ ته معلوم دي. چلېږه حج قران څه ته وایي؟ حج قران دې ته وایي چې د دې نه احرام دې وتړو د میقات نه مخکې او د حج او د عمرې نیت په یو ځل باندې وکړو. لاړې عمره دې وکړله، سر دې ونښراو، احرام کې پاتې شولې او د حج اعمال دې په دغه عمره کې وکړل او د حج اعمال دې پوره کړل، بیا دې د هغې نه پس سر وښراو. زموږ عزتمندو په دې یو احرام کې تا دواړه کاره وکړل، دې ته حج قران دی. بل حج تمتع دی. موږ چې د دې ځای نه لاړ شو ایرپورټ کې احرام وتړي، هلته لاړ شي عمره وکړي. چې عمره وکړله د عمرې د احرام نه ځان فارغ کړو، کپړې واچولې، سر یې وښراو، ورځ 2 3 4 5 10 12 ورځې شته. دا خپل عبادت کې حرم ته ځي، راځي نفلي عمره کوي، یو ځای ته لاړ شي، مسجد عایشې ته ځي یا طائف ته ځي یا حدیبیې ته ځي، لاړ شي چې زه به د هغه ځای نه عمره وکړم، یا مدینې منورې ته ځي. نو چې کله د حج ورځ راغلې په 9 تاریخ باندې د ذوالحج او یا په 8 باندې سار وختي، خو عام طور باندې د کپلو والا خلک وي نو دوی دا طریقې کار وکړي چې په 9 تاریخ ماخستن کې یا ماښام کې ورته وایي هلک ځان برسو مینا ته بسو، نو په خپله دیره کې کپړې لرې کړي، غسل وکړي، احرام وتړي او بیا 2 رکعته نفل وکړي او د هغې نه پس د حج دپاره نیت وکړي، بیا تلبیه ووایي په اوچت اواز باندې 3 رکعته او بیا روان شي لاړ شي مینا ته. نو که د شپې ځي او که سبا سحر ځي، بیا په مینا کې د سبا ماسپښین مازدیګر د ماښام د ماخستن او د بلې ورځې د سحر دا 5 لمونځونه په مینا کې وشي. دا د 8مې ورځې عمل دی. خو کله کله کپلو والا د دې دپاره چې موږ په وخت باندې ځان ورسو یا رش وي، بیا موږ خپل اجر نشو بوتللی، د 2مه ورځ باندې 2مه ورځ ماښام کې خلک روان کړي راځي چې ځو هلکه مینا ته. خو 8مه ورځ باندې اعمال شروع شي. چې کله په 8مه ورځ باندې مینا ته لاړې نو بیا په 9مه ورځ باندې په 8مه ورځ باندې د ماسپښین مازدیګر ماښام ماخستن او د سبا سار د 9مې ورځې د سار مونځ وکړي، په مینا کې خیمو کې مونځ وکړي. بیا د زوال د وخت نه مخکې د غرمې نه مخکې دوی لاړ شي عرفات میدان ته. د عرفات په میدان کې د ماسپښین او د مازدیګر دواړه مونځونه وکړي او د هغې نه پس د حج خطبه وي او بیا د هغې نه پس دوی په میدان د عرفات کې خلک لګوي، دعاګانې غواړي، لاسونه پکې داسې اوچت نیولي. رسول الله مبارک د عرفات په میدان کې داسې لاسونه اوچت نیولي. حدیث مبارک کې صحابه کرام وایي د رسول الله دا پرخونه مخ ښکارېدل او د رسول الله به د امت دپاره سوال کوو، لاسونه به یې ستړي شو، راخطا به شو، بیا به رسول الله لاسونه اوچت ونیول. بیا چې کله د مازدیګر مونځ وشي، د مازدیګر نه بعد نور پریوځي، خلک روان شي مزدلفې ته. په دقه 9مه ورځ باندې مزدلفې ته لاړ شي. په مزدلفه کې به خلک لګی شي، هلته د ماښام او د ماخستن مونځ یو ځای وکړي، خو اذان یو وي او اقامت دوه وي. په عرفات کې اذان یو وکړي، د یو ټایم دپاره اذان وکړي، یو جمع وشي د هغې اقامت وشي، بیا 3مه جمع وشي د هغې اقامت وشي، نو اذان یو وکړي او اقامت یې 2 وشي. په مزدلفې ته چې هر څه ټایم ورسېدي، وختي ورسېدي که ناوخته ورسېدي، د ماښام او د ماخستن مونځ به دواړه یو ځای وکړي. بیا د هغې نه بعد خلک د مزدلفې په دې میدان کې واړه واړه کاڼي راغونډ کړي د شیطانانو ویشتلو دپاره، اوې کاڼي تقریبا راغونډ کړي، ځان سره یې وړه غوندې ټیلۍ اغوستې وي، هغې کې داسې د چڼې برابر یا د مټر د دانې برابر کاڼي راغونډ شي. چې کله په دې دلته شپه تېره کړي، دغه د مزدلفې په دې میدان کې دا خلک پراته وي، بس لږ ارام وکړي. په 10مه ورځ باندې چې دلته د اختر ورځ وي، په 10مه ورځ باندې د سهار مونځ وکړي، بیا دعا وغواړي او د نور د راختو نه مخکې چې نور لا راوچت شوی نه وي، دا خلک روان شي ځي جماعت شیطانان ویشتلو له.
نو په دې ورځ باندې په لسم تاریخ باندې اول غش شیطان په موږ باندې او چې شیطان پوری نو بسم الله الله اکبر وسره به د دین بعد دا قربانی کوي چې قربانی وشي نو به سر اخري چې سر اخري به صفا ستر علام بي کپڑے واچي احرام لري اوس مزید دا طواف زیارت کوي طواف زیارت وکړو د طواف زیارت نه بعد دو رکعات د طواف وکړي به داغي نه بعد صفا او مروه وکړي صفا مروه او طواف د زیارت د په ساده کپړو کې کیدا کمی کپڑے چې موږ تاسو وو صفا مروه وشولا طواف نه بعد صفا مروه وشولا اوس به واپس راځي مینا ته به بدا پوش پی دا پریش پی دا په مینا کې تیری واپس رااله مینا ته سبا د ماسپخین مونږ چې وشو نو دا لاشي دریوانه شیطانان کولی په نمبر باندې واپس راځي خپل خیمه کې عبادت کوي ذکر اسکان کوي به په سبا باندې په بل ورځ په 12 تاریخ باندې په 12 تاریخ به د ماسپخین د مانځنه بعد د زوال د ټیم نه بعد دی شیطانان دریوانه کولی اوس د ماسپخین نه بعد شیطانان ویستو دا فارغ شو دته اختیار دی کو دا وی چې زما او سبا چې کوم دې خپل دیری ته مکی ته عمر اتش حکفل پرس نو پری وته او دا نه په مینا کې دی نو مې بشپ په مینا کې کوي شپه په مینا کې وکړه او سار سو صادق ته باندې رااله په مینا کې نو اوس چې کله سو صادق په باندې رااله نو دا به شیطانان کولی او د الله څنګه ورته شیطانان ډیر کم خلک کې وی ولي ګینه سو کې نه ولي او خبره دا چې شپو کې د دې الله سم شپه وکي دول سم ورځي د دې الله سم شپه دا او کې په بل او د الله سم ورځ باندې شیطانان پوری به راځي دا خبره کلی او دول سم ورځ باندې چې درې ورځ وی دا درې ورځ باندې چې دریوانه شیطانان ویستل او داراره مکی مکرمه تبسط کو دا وی چې مکی نو واپس راځم شپه په مکه کې مې وکړه شیطانان مې ویستل ما زیګر لاړم مکی ته د مکی نو واپس راځم دا شیطانان علما نو ولا راپېشي شیطانان اشتش مدینه پس یو عمل پاتې لري چې هغه ته طواف ودا وي نو رخصتي طواف کله د مکه کې ورسې دي یا ورځ تا ورسې دي درې ورځې دي نو عام طور خلک په مکه کې چې ویني طوافونه کوي په دا ورځ باندې خلک نفلي طوافونه کوي د چا ورځې ختم وي هغه طواف ودا کوي په د نفلي طواف کو نه دا طواف ودا شمار لکی او کو دا وی چې نه کله زما نو زما په هغه ورځ باندې یا په هغه شپه باندې طواف د ودا حکم دا مستحب طریقه ده دا د حج اعمال دي دینه پس د رسول الله مبارک د روزي دیدار لا چې کله د رسول الله د روزي دیدار لذي دا په لار کې چې کمزي نو خبره دا چې صفا ستر کپڑے واچي خوشبو پوری کی ځکه د رسول الله خار پزي رسول الله خوشبو په کوله او په لار باندې د بل نغمه وی د ترانه نشته ما سیوا د رسول الله د شریف نه او چې کله د رسول الله د خار منانیف کارشي مدینه منوره کارشي به زمای عزت مند پکار دار چې کثرت سره د شریف او چې کله درود شریف وی مدینه منوره ته داخل شي په مدینه منوره کې خو سړی بل ذکر نه کوي ما سیوا د درود شریف رسول الله ته تخمه یو ډالۍ پیش کړي کله چې رسول الله د روزي خواته ورته سلام پیش کړي رسول الله ته د خپل ځان زمي عزت مند وړاندې کړي د الله محبوبا سایو ګناګار سایو بے وفا امتی راغلی الله رسول الله زمونږ خوشاله کړ